الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما واجب القدر حاضرین کو راتلون کو روانو د اهل سنت والعقیده سره تعلق لرونکو مسلمانانو رونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د نننی پروګرام د ختم قرآن په عنوان سره منعقد شوی دی. زه تاسو ته یو څو معروضات وړاندې کول غواړم، خو دې نه مخکې د ټولو توجه غواړم. ټول سم او د ناست دي. یو ځل ووایو سبحان الله، لاس اوچت کې. نه سم आवाज راکې سبحان الله. اوس لږ بیدار شوې او د به نه کینېږي، ولې ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. محترمو، الله رب العزت د دنیا کی انسان نائب دے، خلیفہ دے، د قدرتون شیخکار دے. اللہ رب العزت فرمائی: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تاسو کی ټولو ماته بہتر خوښ څوک دی؟ تقوادار دی. دلته یو سوال پیدا شو چې تقوا به څنګه انسان کې راځي. تقوا دپاره دوه څیزونه دي: یو علم پسې وتل، او بیا په خپل علم باندې عمل کول. کله چې دا دوه څیزونه اختیار کې، نو تا کې به تقوا راشي. بل ځای کې زما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی: من کان فی طلب العلم کانت الجنة فی طلبه. چا علم په طلب کې څوک ووتل، او د هغه په طلب کې جنت شول. نن به موږ سوچ وکړو، دا ټول علماء کرام د دین په طلب کې لګېدلي دي. داسې دی که د دیو په طلب کې جنت لګېدلی دی. خو نن حیران په دې یم چې معاشرې کې زما او د ستا علماو سره نه لګي. ما او د ستا خو قرآن پاک خوښ دی، خو د قرآن پاک حضرات مې نه دي خوښ. ما او د ستا مسجد خوښ دی، خو علما مې نه دي خوښ. ما او تا ته پته نشته چې زما د علم د پړګي ول د چا سره لګېدلی دی، زما د علم چا سره رشته دی. ما تا ته اول حدیث شریف ووی: العلماء ورثة الانبیاء. زما د علما د انبیاء ورثه دي. خو ما او تا دا سوچ نه دی کړی چې زما د علم د پړګي ول د چا سره لګېدلی دی. محترمو، زما د علم د پړګي ول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لګېدلی دی. زما د علم د پړګي ول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینو مبارکو امانت دی. په دې پړګي ول کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک پراته دي. په دې پړګي ول کې د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین شهادتونه پراته دي. په دې پړګي ول کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ټوکړې زخمی بدن پروت دی. په دې پړګي ول کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهادت پروت دی. په دې پړګي ول کې د حسنینو شهادتونه پراته دي. په دې پړګي ول کې د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ زخمی بدن پروت دی. مخکې راشه، په دې پړګي ول کې د حسین احمد مدنی رحمت الله علیه امتحانات تکلیفونه پراته دي. نور مخکې راشه، په دې پړګي ول کې د شهید اسلام، شهید ناموس رسالت، امام الشهدا حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه ټوکړې بدن، زخمی بدن، په چړو وهلی شوی بدن پروت دی. ای محترمو، دا علما د چا سره
د چا سره تعلق دی دا د چا ورثه دی आवाज راکړه دا د چا ورثه دی بالکل عدی आवाज راکړه دا د چا ورثه دی د انبیاء محترمو دا خو مې وپېژندل چې زما د عالم د چا سره تعلق دی زما عالم د چا سره رشته دی اوس راشي اوس به په دې دور کې وګورو چې د عالم څه معنی ده عالم چاته وایي واورئ عالم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وارث نوم دی د مولا د صحابه کرامو د خلافت نوم دی مولا د امام مالک رحمت الله علیه د حق گواهی نوم دی مولا د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله د فقاهت نوم دی مولا د شاه ولی الله رحمت الله علیه د غیرت نوم دی مولا د قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د علم او د حکومت نوم دی مولا د شیخ الهند رحمت الله علیه د علم او د حکومت نوم دی مولا د شوق شهادت نوم دی او کچرته دا علما په دنیا کې نه وه دا علما نه وه قرآن پاک به نه وه تفسیر به نه وه ترجمه به نه وه دا طالبان بنوا کچرته دا علما په دنیا کې نوا نه متقیان بنوا پرهیزګاران بنوا کچرته دا علما په دنیا کې نوا نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورثه بنوا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين